بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، د کوم خلکو چې قید جمعیت باندې دغه تهمت لګولی و، چېرې باجوړ کې دغه په خپلو کارکنانو دغه په خپلو ملګرو باندې چې کوم دی حمله وشوه، دمکه وشوه او مولانا چې کوم دی او د هغې زوی دوبۍ ته لاړل. هغه خو په خپله باندې چې کوم دی پی ټی آی والا تسلیم کړه چې یاره دا مونږ هسې بوس وهلي یا مونږ غلط شوي یو، باقاعده هغوی مافیانې غوښتلي دي. قید جمعیت حالان کې په پاکستان کې موجود و، د هغه زوی هم موجود و، مفتي اسد محمود صاحب. او هغه وخت چې کوم دی قید جمعیت په هسپتالونو باندې هم وګرځېدو. ما چونکې تېره بله ویډیو کې خبرې کړې وې، خو اوس خبره دې کې ده چې قید جمعیت او خیبر پښتونخوا ګورنر حاجي غلام علي صاحب دا چې کوم دی باجوړ ته پهنچ شول او لاړل، او چې کوم هلته زخمیان دي شفټ شوي دي یا شهدا یې هغوی ته تعزیت دپاره چې کوم دي تللي دي. یو بل دغه اعلان هم دی چې کم ګورنر حاجي غلام علي صاحب د قید جمعیت سره چې هلته لاړو، هغه یو قسم ته پیکیج هم منظور کړو. کوم شهدا چې په باجوړ جمعیت علماء اسلام ورکر کنوینشن کې هغوی هلته قربانۍ ورکړي، شهیدان شول، هغوی دپاره ګورنر حاجي غلام علي صاحب 20 لک روپۍ چې کوم دي منظورې کړي، او چې کوم زخمیان دي هغوی ته حاجي غلام علي صاحب 7 لک روپۍ منظورې کړي. نو دا ویډیو ما د دغه دپاره وکړه چونکې مونږ جمعیت چې څومره ملګري د دې نه خبر دي، پوسټونه باقاعده چې لیدلي دي، خو ما دا ویډیو د دغه دپاره وکړه چې دا کم خلک غلط الفاظ استعمالوي یا تهمت یې لګوي، نو دا خاص کر هغه خلکو دپاره دغه ویډیو ده. ملګرو، څومره چې زما د جمعیت ملګري دغه ویډیو دومره شیر کوي، کوم چې بغیرته کم خلک دي تهمتونه لګوي، بد اخلاقه چې کوم دي، او دوی ته لیډر چې کوم سبق ورښودلی، د هغه خلکو ته دغه ویډیو ور شیر کوي چې پته ورته ولګېږي چې زمونږ قید جمعیت په دغه وخت کې اوس کم ځای کې کم ځای ته لاړو، همدارنګې حاجي غلام علي صاحب کم ځای کې و کم ځای ته لاړو. خو دغه خبره بالکل پی ټی آی تسلیمه کړه. باقاعده ماته ملګرو سره ما په دې باندې بحثونه کړي چې قید جمعیت په پاکستان کې هغوی وی چې نه دوبۍ ته تللی، باقاعده هغوی ما سره مقابله په دې خبره باندې وکړه. خو چونکې ما دومره مجبور کړ چې هغه باندې ما معافي وغوښتې او ما ته چې کوم دي لګیا ما نه معافي غواړي. نو دا ویډیو خاص کر هغوی دپاره او دا ور شیر کوي، په شیر بټن باندې ګوته ټینګه کوي او دا ټول پی ټی آی والا ته چې کوم دي وښایي. ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.